أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النمل دریم حصہ د سورة النمل روانه ده. په دې حصہ کې الله دلائل قدرتیه په خپل ذات باندې ذکر کوي چې هغه ته دلایل عقلیه اعترافیه وایي او د کافرانو سره حالات الله ذکر کوي او نبی علیہ السلام ته احکامات ذکر کوي. نننی آیات کې انک لا تسمع الموتى یو عام ترین مسئلہ ذکر کئی. نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی ماہ کے احکامات ذکر کرو فتوکل علی اللہ، بل حکم ذکر کئی نبی علیہ السلام تا نفی کی دے نبی علیہ السلام نا چې انک لا تسمع الموتى، اے نبی علیہ السلام تنش اورول مړوتا. د نبی علیہ السلام نه نبی وکړه چې نبی علیہ السلام ته مړ ته نش اورولې. دا یو اهم ترینه مسله ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمائی چې مړی نوري او هغه په دلیل د قران کریم دا آیات چې دی پیش کړي. یو دا خبره یو دا اوریدل او یو دا اورول ني. بعض خلک دا دلیل پیش کړي چې مړو ته خو اورول نشي کولی خو مړی اوري، مړو ته خو اورول نشي کولی خو مړی اوري. ګوره آیات کې نبی وکړه د نبی علیہ السلام نا د دې خبرې چې تو مړو ته نشي اورولې، نو چې د نبی علیہ السلام نا د دې خبرې نفي اوشوا نو ته پکې سوکې او بیا ز پکې چې دې سوکیم. او دا خبره چې مړی نبی علیہ السلام او ته نشي اورولې هم مړی اوري، د دې څه مطلب دی؟ حالانکه قرآن کریم کے سورۃ فاطر کے 22واں سپارہ کے اللہ التا مثالات ذکر کئی. اللہ مثالات ذکر کی سورۃ فاطر دا آیات نمبر نور لسمنا قرآن ذکر کی وما یستوی الاعمى ندی برابر راندو والبصیر اولیدن کی. لکه څنګه چې یو سړی ړوندی اغه نه لیدل کولی شي او لکه څنګه چې یو سړی بنا دی اغه لیدل کولی شي، دا دوار یو بل سره برابر نه دي. بیا قرآن وی ولا الظلمات تیریم را ولا الظلمات ندی برابر تیارې ول نور او نه رڼا. تیار کې انسان ګرځیدل نشي کولی، رڼا کې انسان په آسانه باندې روان وي. بیا قرآن وی ولذل نگر ولذل نو سوري وللحرور او نه ګرمي. لکه څنګه چې ګرمي او یخني برابر نه ده، نو دغه شان قرآن وی وما یستوی الاحیاء ندی برابر لاندو ول ندی برابر مړی جمدی ولل اموات او نه مړی. لکه څنګه چې انسان دا منی، لکه څنګه چې مونږ دا منو چړون او بنا برابر ندی، ګرمي او یخنی برابر نه ده،
تیارو او رڼا برابر نه ده او دا مونږ منو چې مړی او جمدی برابر نه دي. جمدی چې دی ګرځیدل کولی شي، مړی ګرځیدل نشي کولی. جمدی لیدل کولی شي، مړی لیدل کول نشي. جمدی چې دی احساس هغه محسوسات کولی شي، مړی محسوسات نشي کولی. جمدی اوریدل کولی شي، مړی اوریدل نشي کولی. نو بیا قران وی چې کله خبره اهم راوازه خلک په مثال باندې پیښ کړي. نو بیا وی ان الله يسمع من يشاء. نبی علیہ السلام الله چاته چې اوري اورولي شي. هو ما انت نیت بمسمع من في القبور. اورول کی هغه چاته چې په قبرونو کې دي. نبی علیہ السلام ته په قبرونو کې چې څوک مړدي هغه ته اورول نشي کولی. نبی علیہ السلام ته اورول نشي کولی. مسئله او خودلا چې مړی جمدی برابر نه ني، مړی اوریدل نشي کولی او جمدی اوریدل کولی شي. اوس دا خبره قرآن کریم کې شپږشتمه سپاره کې الله ذکر کوي په ابتدا کې. دا خبره لګ اهم ده نو چې دا شاګردانم په دې باندې چې دی پوښو خلقم ته چې دی قرآن وی ذکر کوي. شپږشتمه سپاره آیات نمبر نے 5 سورۃ احقاف بالکل سر شپږشتمه سپاره چې بالکل سر ته شروع شي. قرآن وی ومن اضل سوق ډیر گمراه ممن دهغه چانه یدو چرا بلی دی من دون الله بغیر د الله نه بنها سوق لا یستجیبو چې قبول والے نشي کولی له د دربار الی یوم القیامت تر ورځې د قیامت پورې. چمړو ته تل قیامت پورې لګیاي، قیامت پورې لګیاي. نو اغستا خبر نشي اوریدلونه قبل ولي شي. وهم عن دعائهم وهم او دا مړی چې دی عن دعائهم لته معبودان باطل دي. وهم دوی عن دعائهم درابلون دوی غافلون نا خبر دي. بیا قران وی واذا حشر الناس هر کله چې را جمع کړي شي خلق کانو شی بلهم دا معبودان لهم دوی اعدان دشمنان وکانو بی بدی بعبادتهم د دې بندګۍ نه کافرین انکار کوونکی چې تاسو خو زموږ عبادت نه کړي. نو دین دا پته ولګي، دین دا آیات نه دا پته لګي چې مړه دا اوریدلم نشي کولی، مړه لیدلم نشي کولی او مړه چې دي محسوسات هم چې دي هغه د جمدو محسوسات نشي کولی. دا مسله قرآن کریم ډیر زینو کې چې دی بیان کړی دا. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا مسلک تی چې مړی چې دی نوري. بعض روایتو کې راځي چې صحابه کرام یو بل سره چې دی پدې کې مختلف دي. لګاوی نبی علیہ السلام چې جنگ بدر کې کم کفار مرداران شول او هغه یو کوي کې چې دی ورواچول. نو درې ورځې پس نبی علیہ السلام د نبی علیہ السلام عادت شریفه دا چې درې ورځې باندې کمزې کې جګړه بوشو جنگ بوشو البته به درې ورځې موجودو. درې ورځې پس نبی علیہ السلام هغه مړو ته چې دی لګیا دي او تاسو کما وعده چې تاسو سره الله کړو هغه تاسو اومندله مونږ چې کوم وعده الله را سره کړو هغه اومندله. صحابه کرام تنا یو څو تنه صحابه کرام تنه تپوس کی نبی علیہ السلام دا اوري. نبی علیہ السلام تو فرمایل چې دی تاسو نه خو اوري، دی تاسو نه خو اوري. نو باز خلکو د دین دا مسله روخ کړه چې مړی اوري او وی صحابه کرام پدې کې یو بل سره چې دي مختلف دي. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها ته چې کله دا مسله وشوله نبی علیہ السلام نو عائشہ رضی اللہ عنها فرمایل چې خبر داسې نه ده. د نبی علیہ السلام مطلب داو چې انهم الان لا يعلمون دوی ته اوس پته لګي
کم چې دوی ته په کم وعده شوی په دنیا کې به دوی ته کم وعده شوی نو هغه دوی ته نن پته لګي چې هغه حق دي. چې کله عائشہ صدیقہ رضی الله عنها دا خبره وشوه نو آیات نو اوس هغه ورته فرمایل چې نه د قران نست انک لا تسمع الموتى. نبی علیہ السلام ته مړو ته نشي اورول کولی دلته څنګه داري چې مړی اوري. د نبی علیہ السلام د آیات د نبی علیہ السلام نه مطلب دا دی چې اوس دوی پويږي په دې خبره باندې او بعض علماء کرام د دین دا مسله راکړه چې دا د نبی علیہ السلام معجزه ده. دا نبی علیہ السلام معجزه ده. نبی علیہ السلام زمون په شانتي خونه دي د معجزې په تور الله هغه ته چې د نبی علیہ السلام خبره وریدله اوروله او دا خصوصیت د نبی علیہ السلام دی مونږ په نور نه قیاس کو. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا مسلک دی چې مړی د سره چری نوري. کله چې انګریزانو بری صغیر پاک هند ترال نو د مسلمانانو ډیر زور او شور او اغوی چې کله په پین باندې راتل نو اغوی دا خبره کوله لارډ میکالی هغه د برتانی په دغه کې دا ویلو چې مونږه داس زیت روانیو چې التقت لغارتګری نشته الته اكيد دوکي نشته الته چې دی د یو بل حق وهل نشته الته صحیح انسانان دي. خو مونږه به اغوی ته دا خایو چې تاسو دا کم نظام دی دا فرسودري دا زور شوی دی اوس نوې نظام تاسو. نو دا لارډ میکانی د برتانی په دغه کې نو مدلته چې کله مسلمانانو ترال دا غندې روخ کو نو یو پکې دا خبره کړو چې اغوی د ډیوایډ اینڈ رول دیو بل سره تقسیم کې او دوی چې دی په دې باندې حکومت کوي. نو انګريزان یو څو کارونه کړو. یو دا چې غلام احمد قادیانی چې دی پیدا کړ نو مسلمانانو کې تفرقه بازی پیدا کړل چې بل نبيشتاو کو نشتا. یو احمد رضا خان بریلی دای چې دی پیدا کو هغه دا خبر روح کلا چې پیغمبر نبی علیہ السلام په هر ځای کې د ارچا هر ارسو اوري ویني داوي او نبی علیہ السلام د ارچا د حالاتونو خبردار دی. د بریلیت دا مسئله مسلمانانو کې پیدا کړل. او یو فضل رسول بدایونی دا ارامی دا د انګريزانو وظیفه خور انسانانو یو سو اغوی د مسلمانانو کې چې شیخ یو طرف تک لسی قادیانان طرف لسی چې بریلانو طرف تک او شیعه الریډي دا خبره وا او یو پکې دا خبر روح کلا د شاول الله رحمت الله علیه دغه نه چې دا شاه محمد اسحاق نه تاسو کړل او دا خبره وته روان دکړه چیرې مړی اوري او کو نوري. نو شاه محمد اسحاق رحمه الله هغه په ډیر ترتیب سره او ډیر خپل طریقې سره دا خبره چې دی هغه ته پوي کړل چیرې مړی نوري په دې خبره ډیر خپل طریقې سره پوي کو. خدق ارامی دا فضل رسول بدایونی دا ارامی لالو دا خود انګريزانو وظیفه خورو خلکو ته دا خبر وکړه چې شاه محمد اسحاق چې دی وای چې مړی نوري حالانکه دا خبره ده. بیا علماء کرامو دا وخت او دې چې دې خبره مشهور کړه چې دا معتزلی دي دا معتزله دي او دا د اهل سنت او جماعت نه چې دې خارج دي او دا ګستاخ د اولیاء کرامو دي او ګستاخ د پیغمبرانو دي. دا خبره دې ارامی دا پیش کړل. بیا علماء کرامو دا خبره په ډېر خپل طریقې سره چې دې حل کوله خو چونکې انګريزانو کو چې کم خپل کار کول غوښتل هغه وکړو مسلمانانو کې دا تفریقه د چې دی پیدا کړل.
حالانکه زمونږه مفسرین حضرات هغوی چې دی په دې مسله کې دا وایي، هغوی مسله کې انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم الله، دوی وایي کہ تیری پکار ڈرا دی وہی کو جو قبول کرے، جو کلام کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور مردوں یعنی کافروں کو تو اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھائے گا۔ جامع البیان او دلته وی الکفار الذین کالموتى، کافران چې دي وی دلته تشبیه ورکړل د کافرانو د مړو سره، الکفار الذین کالموتى لا يسمعون، کافران پشانت د مړو چې دی نوري، یعنی کافر ان مردوں کی طرح ہے جو نہیں سنتے۔ دغشان هؤلاء کالموتى، امام بیضائی رحمت اللہ علیہ فرمائی هؤلاء کالموتى الذین لا يسمعون، دا کافران پشانت د مړو هغه دي چې هغوی نوري، لکه څنګه چې مړی اورېدل نشي کولی دغه شان دا کافران اورېدل نشي کولی۔ جلالین ولی والموتى اے الکفار شبههم بهم فی عدم السماع، دا مړی د کافرانو سره په نه اورېدلو کې چې دی یو شان تکړل، لکه څنګه چې کافران لکه څنګه چې مړی نوري دغه شان دا کافران ستا خبره نوري۔ دغه شان ابو سعود فرمایي اے لا سبیل الی استماعهم، د دوی د اورېدل سلار نشته، نمړ د اورېدل سلار نشته نو دغه شان ته وی جعلهم الله تعالی ذکره فی عداد الموتى، چې دا کافران پشانته د مړو چې دی وګرځول، الذین لا يسمعون صوتا، چې نوري دی आवाज، ولا يعقلون دعاء، او نه پوهیږي پر بلنه باندې، ولا يفهمون قولا، او نه پوهیږي په وینا باندې۔ دغه شان خازنم چې دی وی، دغه شانته مدارکم چې دی وی، مدارک وی ولهذا شبه الكفار بالموتى لان الميت لا يسمع ولا يتكلم، مړی نه اوري او نه خبرې کولی شي۔ دغه شانته نورو امام نسابوری دی رحمت اللہ علیہ چې دی فرمایي دغه شانته نورو سورۃ النمل کې چې دی کم دا آیات زمونږ دی، اے انهم کالموتى، دا کافران په شانته د مړو دي، کل اسم کل عمیا فلا يفهمون ولا يسمعون، دا نه اوري نه ګوري نه چې دی په دوی کې عقل شته، ولا يبصرون ولا يلتفتون الى شيء، نه لیدل کولی شي نه یو خپل خواته کتلی شي۔ دغه شانته مفسرین ټول ته خبره چې دی کړي دا چې کافران په شانته دا مړو دي چې هغه اورېدل نشي کولی۔ اوس دغه خبره چې نبی علیہ السلام د جنگ بدر دی کافرانو ته دا خبره چې دی کوله، د دې څه مطلب دی؟ نو عائشہ صدیقہ رضی الله عنها مونږ ته دا شان عبد الله ابن عباس رضی الله عنه او فرمایل، دا فرمایي چې د نبی علیہ السلام مطلب دا چې دا کافران اوس پویږي په دې خبره باندې، او یادا چې دا کافران الله نبی علیہ السلام ته راجم دکړل، او الله نبی علیہ السلام خبره وته ورولا، او یادا چې دا نبی علیہ السلام معجزه او معجزه کې چې دا خصوصیت د نبی علیہ السلام مونږ دا زمونږ دا خبره نشتا۔ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه فرمایي دا هم مسلکم داري چې مړی د سره چری نوري، بلکې زمونږ د اصول فقه چې دی کتاب اصول شاشی کې هغه فرمایي اصول ذکر کوي چې کچري چا یو کس ته وي، چا یو کس قسم وخوړ چې یاره زب پلانی سره خبرې نه کوم، او هغه پس د مرګ نه هغه سره خبرې وکړلې، پس د مرګ نه هغه سره خبرې وکړلې، دی په دې باندې نه هانس کیږي، د قسم نه ماتي،
زکه چې کافران زکه چې مړی چې دی اورید د سره نو کچری د مرګ نه پسې د سره خبرو کړې دي خانیس کیږي نه په دې خبره باندې آیات مبارکه کې دا خبره کی انک اے نبی علیہ السلام بشکت ذکر امنی مخاطب قرآن تسوکو نبی علیہ السلام وپسی بیا سوکو صحابه کرام وپسی د صحابه کرام بیا ورست مونږ راغلیو نبی علیہ السلام نه نفی کوي انک بشکت اے نبی علیہ السلام لا تسمع الموتى نشی اورول مړتا ولا تسمع الصم نشی اورول کڼونتا الدعاء بلنا اذا ولوا هر کله چوغرزی کی دی مدبرین بشا باندې اس په دې وخت کې انک بشکت اے نبی علیہ السلام لا تسمع الموتى نشی اورول مړتا ولا تسمع الصم نشی اورول کڼونتا الدعاء بلن اذا ولوا هر کله چوغرزی کی دی مدبرین بشا باندې